بڑا د مسلمانانو به کم کم سیسته خیر یو باغی قوم د مسلمان نن سبا هر سړی د خپل خواهش مطابق د خپل دل او دماغ مطابق زندگی تیروي دا بعضې خلک کوي که نه چې زه د الله او د الله د رسول تابعدار یم دا خبره خو بالکل زه منم نه څومره دشمن چې نن سبا د الله او د الله د رسول مسلمان نه کړه دومره کافر نه یاره جی ګستاخ رسول الله یاره جی د قرآن بیزتی وکا چا وکا یاره ډنمارک والا وکا یاره امریکې کې یو سړی را هغه د قرآن ګستاخي وکا یاره جی امریکې کې یو سړی را هغه د رسول الله ګستاخي وکا اتا پر اورمړو کې چې دومره خلک د رسول الله ګستاخي کوي دو سره بس دا ګیره کلول دا د رسول الله ګستاخي نه ده رښتیا وي دا څه ده کنه ګیره کلول د رسول الله ګستاخي ده کنه د الله دی دین توهین ده کنه ګستاخي خو دې ته نه چې سړی الله پسې پاس ورخي ګستاخي یې دیتا ګستاخي یې دیتا چې د الله رسول ته یو کار نه منع کړي او ته کې دا یې ګستاخی ده معاشره کې پلار بچی ته چې بچی ته ډېر ګستاخی ویلې بابا ته خو دې ما پلار زه خو تا پلار منم بچی ګستاخی وجه څه ده چې زه ګستاخیم بچی خبره مې نه مني ګستاخ هغه بچی ته ویلې شي چې د پلار خبره نه مني یاره چې ډنمارک کې ګستاخی وشوه امریکې کې ګستاخی وشوه او هغه ځای ګستاخي وشو هغه ځای ګستاخي وشو د مسلمان نه لوی ګستاخ قسم ده ټوله ورځ به لګیا وي غیبت پکې الله فرمایي ولا یغتب بعضکم بعض زناګانو پسې به ګرځي الله فرمایي ولا تقربوا الزنا پردي مالونه بخوري الله فرمایي ولا تأكلوا اموالکم بینکم بالباطل مختلفې خبرې دي چې دا امت پاګې باندې اړم ده دا ګستاخی ده ګیره کلول د رسول الله ګستاخی ده ګستاخی خدا نه وی چې ته رسول الله پسې قبر وکنه ته رسول الله د قبر بیزتی وکا ګستاخی یې دیتا چې د رسول الله چې کوم شکل صورت او هغه ته جوړې نه دا ګستاخی ده مسلمان چې نن سبا د قرآن او د دین او د اسلام او د الله څومره ګستاخ تا کنه قسم ده که دومره کافرانو نه خو ګیله مونږ نه کوو ای خواسی الله نه مني رسول الله نه مني ته خو یې منې د تا په دې اورمړو کې دومره ګستاخ دي چې په ګوتې ګوتې به درته وښیم او چې چا مړ کو نو په ګستاخ باندې د ګستاخ قصاص به یې نشته چا چې مړ کو هغه قصاص کوله نشته لږ ګستاخ ګرځي د تا په دې معاشرې کې یاره یهودیان چې کوم دي دا ډېر ګستاخ دي دنیا خلق دی په دې اورمړو کې قسم په خدای دا ټول ګستاخ رسول هم دي ګستاخ الله هم دي دا په دین کې چې نوي کارونه راوباسي د دې مطلب دا وي چې رسول الله مونږ ته دین پوره نه پرېږدي دین کې نوې کار راوباسي دې لپاره چې رسول الله نه پوهېدو صحابه نه پوهېدل تاسې چې دا ګستاخ نه ده بدعتي سړی ګستاخ نه ده زموږ فقهاو لیکلي دي چا چې بدعتي سره رشته وکړه رشته څه ورسره وکړه رشته یې ورسره وکړه وګوره دا د اسلافو کتابونه اسلافو لیکلي دي چې چا بدعتي سره رشته وکړه دا داسې ده چې د دې خپلې لور او د خور رحم چې کوم ده دی بالکل ختم کړو دی ختم کړو بدعتي سره رشته کول دا بالکل ناروا دي بالکل نه بدعتي اصل کې ګوره مونږ ورته بدعتي یو خو که لغونتې ورپسې ورتېر شي دا مشرک ته ځکه چې یو سړی د رسول الله په پیغمبرۍ اعتراض کوي یاره جي پیغمبر نه پوهېدو دا خبره چې چا د اورمړو کې د خولې نه وویسته دا سړی به څوک ژوندی پرېږدي داسې ده که نه څوک هم یې ژوندی نه پرېږدي او وروره چې کوم سړی بدعات کوي هغه ته اړو څوک ګوري نه یو سړی په لاس غلط کار کوي او یو سړی په خولې غلطه خبره کوي نو د خولې والا ته خلک ډېر ګوري او د لاس والا ته سړی نه ګوري یو قول ده یو فعل ده نو که چیرې یو سړی قولا د رسول الله ګستاخي وکړي هغه څوک پرېږدي نه او فعلا یې خلک ګستاخي کوي لکه یې د دنیا خلک بهرحال دا د مسلمانانو هغه ژوند تېرول دي
مسلمانی والله کشته سی بس هغه کابل په شلمې کې راغلي اوس هغه خلکو به متل کولو کې لالای غول خوړلي چې رورې ویلي دي اوس مونږ په دې مخ پیمانه یو چې مونږ مسلمانۍ کې ویلي نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدائی ملا نہ وصال صنم کافرانو خو بهم عیش و عشرتو کو مسلمان خو نه عیش و عشرتو کو نی دنیا خسته ده او نی آخرت خسته ده دا وجه څه ده وجه دا ده چې مسلمان خواهش پرسته کافرانو او مسلمانانو کې دا فرق ده چې دای په خواهش پرستی نه کوي مسلمانان دای په خدا پرستی او رسول پرستی کوي او کافران چې کوم دی خورور خواهش پرست خلق دي ای که الله منی او که نه منی خواهش پرست دي لګې دي نو تا خو